جاري پیر د واده کړې ښځې سره یعنې معامله وکړله او د ښځې په خېټه باندې یعنې بچی پیدا شولو. دغه ښځې عزتمنو د ډېرې خوشحالۍ نه دغه پیر ته بې توره چرګه هم اړول ده. عزتمنو د څه نه چې دا وایي چې یعنې زه پیر دمه کړم او خاوند یې ډېر سخت خوشحاله دی چې یعنې زما د ښځې یعنې حمل وشو یعنې بچی پیدا کوونکی دی. راځئ مینو دغه ویډیو کې تاسو ټول حقیقت کتلی شئ چې دغه پیر په کومه طریقه د دغه ښځې سره یعنې غلط کار کړی دی. د دې یاد څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ یا هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو نن سبا د واده کړو او خاص د واده کړو ښځو دغه معامله ډېره زیاته سخته مخې ته راغلې ده چې یعنې یا په ښځه کې یا په ښځه بیماره وي یا سړی بیمار وي، نو چې دواړه ټسټونه وکړي خو د هغې د پاسه هم بیا یعنې څه بال بچې یعنې پیدا نه شي. بیا ښځه اخره کې مجبور شي چې دا ته جاري پیران لځي او پیر ورسره عزتمنو په دوکه باندې یعنې غلط کار وکړي. د هغې نه بعد بیا یعنې ښځه یعنې دغه ته بیا ماشوم پیدا شي، چې ماشوم پیدا شي نو پیر ورته د ماشوم د پیدا کېدو نه مخکې ورته ویل چې هر کله چې ستا ماشوم پیدا شي نو ته به بیا ماته یعنې توره چرګه راوړي نو بیا به ستا همدغه شانتې بچي به کېږي. عزتمنو د دې خبرې نه چې د دغه ښځې خاوند خبر شوی دی نو سمدستي توره چرګه یې اخیستې ده او پیر ته سره د ښځې راغلی دی او پیر دې جینۍ ته مخامخ ګوري چې ښه کار خو دې وشو، نو ایله توره چرګه باید چې څه پیسې خو ما راته راکړې. بیا عزتمنو دې پیر ورته وایي چې ځه یوازې داسې راچکر شه نو بیا به یعنې څه کار به وکړو. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا ده چې خپلې ښځې لورانې هېڅکله هم دغه شان د جاري پیران نه مه بوځئ، په دغه طریقه ورسره غلط کار کوي او بیا هغه بچی چې دی نو عزتمنو دغه حرامي وي. تاسو دا فکر کوئ چې دا ګینې د ده دی. عزتمنو د داسې خلکو نه ځانونه وساتئ. زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.